لکه ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام او فرمایل کم بنده د فرض منځ نفس 33 بار چې دا سبحان الله وي او 33 بار چې الحمدلله وي او 33 بار الله اکبر وي دا نن مې شو او سلور دا سلام زل چې هغه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا ورسوي نوې د ګناهونو معاف کیږي اگر که د سمندر برابرۍ او یو روایت کې د دې لا اله الا کم تسبیحات دي په ځبانه الله اکبر چې هغه 34 بار راغلي نو دا غي سره د 100 برابرېږي دغه رنګ د ابو هريره رضی الله عنه بن روایت دی چې نبی علیہ السلام او فرمایل سوګ سبحان الله وبحمده دا سلسله چې د هغه روزانه وي نو دغه یو روایت دغه ذکر کړي چې دغه ګناهونه معاف کیږي اگر که د سمندر برابر وي او یو روایت کې دا ذکر کړي چې د قیامت په ورځ باندې با د دلنا ډیر عمل والا هغه کسي چې هغه نور نیکم کړي او دغه تسبیحات مسل پیری ویلي یا د دې سره دغه تسبیحات د سلو نډیر پیری ویلي نو هغه به اجر ثواب بده ډیری د بل چا اجر ثواب بده ډیر نه او دا رنګ د بخاری چې کوم اخیری حدیث ته مشهور حدیث دی چې نبی علیہ السلام فرمای یو څو کلمې داسې دي چې په جبه ډېرې آسانې دي او د الله جل شانو ډېرې زیاتې خوښې دي او تل د میزان کې چې ډېرې زیاتې وزنې دي هغه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دي نبی حدیث کې هم دغه ذکر کړي کم کس دغه تسبیحات سل کرته چې د هغه روزانه وي دغه سره دغه روایت ذکر کړي دي چې د ګناهونو معاف کیږي یو روایت کې صرف سبحان الله وبحمده راغلي دي څوک چې سل کرته روزانه چې دي سبحان الله وبحمده وي نو د ګناهونو چې د معاف کیږي اگر که د سمندر برابر وي